كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة شورى 2 ختم دے پس تو سورة حامیم سجدینا او 2 شپیتم دے پس دو سورة حامیم سجدینا. ربط او تعلقی د مخ کی صورت سره دا دی مخ کی سلور شبهات ذکر شو. اوس دلته کې 3 شبهات او اعتراضات اغه نور ذکر کړي. دویم مخ کی صورت کی صداقت د قران کریم اوس دلته داغینه ترقی. یا مخ کی بیان د شبهاتو اوس دلته کی زواجر دی د پاره د شبهاتو والو. صورت کې لس عقلی دلائل لی. دعوت صورت شبهات ثلاثه 3 اعتراضات دی او داغی جوابات او مسئلہ د نفی د شرک په تصرف چې واقدار هغه یو الله رب العالمین دی. حامیم عین سین قاف. حامیم ګره د دین او حامیم ح من حکمت ته میم من مجد علم عین من علم او علو او سین کی اشاره د دې خبره ته چې سلامتیا د الله نه ده او قاف کی اشاره د دې ته چې قهر او قدرت د الله نه ده. نو اشاره په دې کې دا چې دا قادر هم الله دے، سلامتیا والا هم الله دے، اوچت هم الله دے، حکمت والا هم الله دے. یادا دا سمرقندی او امام قرطبی ذکر کړی دي چې ها نه مراد حکمی، آمیم نه مراد ملک او عین نه مراد علوی او سین نه مراد ثنائی او قاف نه مراد قضائی. چې الله وی زما فیصله او زما اختیار او زما اوچتواله او زما صفت او زما فیصله دادا الله اعذب احدا قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، چې زبا هغه چاله عذاب نور کو ما چې لا اله الا الله په اخلاص باندې وای. یاد اعجاز د پار راغله ده، مطلب دا ده چې دې کې اشاره ده خبره ته چې تمام مخلوقو د قران دراوړلو نه پشان د قران دراوړلو نه سدي عاجز. کذالک یوحی الیک، دا اوله شبهه او اعتراض دی او مخکې چې سوالګین پینځمه ده هغه دا چې یرجی ته په دې مسله کې یوازې کتا سره ملګری وینو موږ به منلو، او ته یوازې نو څه کدی نه منو. داغي یو جواب دے اجمالی، هغه دا دی چې کذالک یوحی الیک الله و یوازې نی بلکې تا توستانه مخکنو ته د دقه خبره وحی شوی دا د دقه یوې مسلې. ٹھیک ده. او تفصیلی جواب هغه په آیت نمبر 13 کې ده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى. دیو ته الله وی د قوه کړه یوازې ته پیغمبر انی یو ادوینه په دې مسله کې. دویم سوال دا دی چې رجی منګه کتابو وکتل نو کتابو ستا خلاف دي، کتابونه وکتل نو کتابونه ټول ستا خلاف لګیا دي. جواب و مختلفتم فيه من شيء فحكم الى الله. د دې یو جواب دا دی چې پس شي کوم تاسو اختلاف راغې نو فیصله کون کتاب د چا دی؟ د الله دی. یو جواب دا دی. او دویم جواب رستو دی آیت نمبر 17 کې چې ګوره تل خو چې کوم دی هغه دا کتاب دی تلل په پدې کې په دې باندې بار سوکته نور کتابونم په دو تعالی کده پاس لنو پاس مولانم په وتالا پیرانم په وتالا ټول په تعالی کده د په وزن برابر دي خو برابر دی او کنه دي
نو ټول خلق وي دا برابر دي نه به برابر نه یو. دریم سوال دا دی چې یاره چې منګه مولیان وکتل نو مولیان ستا خلاف دي. دا په آیت نمبر 14 کې وما تفرق الا من بعد ما جاءهم العلم. جواب دا دی چې هغې ځکه خلاف دي چې باغیان بای کینې راوستي نو د دغې د وجې نه خلاف دي. نو دا درې اعتراضونه دي. اول اعتراض ته په دې مسله کې یوازې هغې یو جواب اجمالی دی کذالک یوحی الیکا دا رنګې وایي کولی شي تا ته ویل الذین من قبلک کسانو ته چې مخکې استانه الله دا الله له طرف نه چې هغه زورور دی او حکمت والا دی له دا الله لپاره ما فی السماوات نه پې د شرک په تصرف هغه دی چې بره دی هغه چې کته دی وهو العلی العظیم الله دی اوچته او لوی تکاد السماواتو قریبه ده چې اسمانونه یتفطرنا اوچوي من فوقهن د پاسه د دی د څه د وجې نه من خوف الله د الله د یرې د وجې نه څه شي وچوي یا من هجوم الملائکه چې د ملائکو په دومره ګڼه ده که نه چې د اسمان چغیږي کېدی شي وچوي. والملائکة ملائکی یسبحون بحمد ربیم پاکی بیانی سره د ثنا د رب ویستغفرون او بخنه غواړي لمن د هغه چا د پاره فی الارض چې په ځمکه کې دي. نو که ته په ځمکه خو کافر هم شته دی او من د پاره د څه دی د عموم دی پوه شوې که نه. نو هر چا له ولې ملایکې بخنه غواړي کافر له خو بخنه نشته دی که نه. جواب دا دی چې ارزه کې من د پاره د عموم نه دا لس دړی من نه دی دا ارزه د عموم د پاره نه دا تفسیر کې ابن جوزی وی من د عموم د پاره دی لیکن مراد دلته سره د خصوص د پاره دی چې صرف مؤمنان دي دي مراد دي. مؤمن آیت نمبر 8 کې دی ویل چې د مؤمن د پاره څه کوي بخنه غواړي. نو ارزه کې من د پاره د عموم نه د دې وجه نه مونږ وایو چې لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. دلته کې دا من عام نه دی بلکې من یا د امام د پاره دی یا د منفرد د پاره. صحیح ده کنه دغه مسله شوه ښه. لمن فی الارض الا خبردار ان الله یقینا الله چې دی بخونکی او مهربان دی. والذین کسان اتخذوا من دون اولیاء چې نیولې دي سوا د الله نه مددګاران الله حفاظت کوونکی دی په دی باندې. وما انت علیهم بوکیل او ته نه په دی باندې ذمہوار. وکذالک دغه رنګ او حینا الیکا منګه وای کړی دا تا قرآن د قرآن عربیه چې په عربی زبان کې دی د څه د پاره راغلی دی لتنذر ام القرآن د دې لپاره چې ته وایې اصل د کلو ومن حولها او هغه څوک چې چاپیره دي د دینه وتنذر یوم الجمع او تی وایې د ورځ د راجمع کېدلو نه لا ریب فی چې شک پکې نشته ری. فریقون فی الجنه یو ډله به په جنت کې و فریقون فی السعیر او یو ډله به په څه کې په جهنم کې په ګرم اور کې وي. ولو شاء الله خو د الله خوښه شوه لجعلهم امة واحده خامخا به ګرځولي دي لره یو ټولګې یو ډله. ولکن یدخل من یشاء فی رحمته لیکن داخلوي چاله چې غواړي په خپل رحمت کې. او ظالمان چې د ما لهم ولي نه وای د دې لپاره څوک دوست ولا نصير او نه مددگار. امین اتخذوا من دون اولیاء آیا دې نیولې سوا د الله نه مددګاران په الله ولولیو الله تعالی دې مددگار او هو یحیی الموتى الله دې راجم دي کوونکی مړو لره او الله دې پر یوشي باندې قدرت والا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله یرجی من کتابونه وکتل نو کتابو لیکلی دي هغه ستا خلاف دي او هغه وایي چې یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم. کتابو خود څه وایي چې لکه اولیاء چې دي نو هغه خپل ملګري خلاصوي د هغې امداد کوي او دارنګې چې کوم دی نو خپل دشمنان تباه کوي. اولیاء را هست قدرت اسئلہ تیرے جستا باز کردا نظرا. وی اولیاء چی دی ناغا اغیل اللہ دومرا قدرت ورکڑے دے سمرا قدرت دومره قدرت ورکړل چې هغه چې کم دی نو په اوا کې ګولۍ هم رانیولی شي. وګوره کتاب نه مني او دا لاسه کې چې عبدالرحمن بابا وایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی.
چې په یو قدم تر عرش پورې رسی نو ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. ٹھیک ده وګوره کتاب نه مانی. انعام کې مې پوره تفصیل کړو. ها کتاب نه. الله 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 اللہ رب العالمین فرمائی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اغسو چستاسو پاکی اختلاف راگے پاگی کی من شیئن دا ہر یو شینا من شیئن من دا ہر شینا انا مسئلہ کے اختلاف راگے نو پا حکمہو الاللہ پیسلہ دا چاہتا دا اللہ تا دا الاللہ من پتحاکمو الاللہ ورسولہ قاسمی ذکر کردی دی پیسلہ اللہ تیوسی او پیسلہ دا اللہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوسی. پتحاکمو الاللہ ورسولہ پیسلہ یوسی اللہ دا اللہ رسول تا. ٹھیک دا کنا اللہ اللہ ہائی ہائی او سوک پکی داوی چی نکنا کن جشن شند بر قبر مردا بیداند مادا ونر اے چی پا قبر باندی چینچن کینی پا قبر باندی چینچن کینی نو ہاں کون جشن شند بر قبر مردا بیداند مادا ونر چکل پا قبر باندی چینچن کینی نوی مڑے پی جنی چی دا نردیو که خزادا. ٹھیک دا کنا کتابوستا خلاف دی. پا حکمو الاللہ پیسلیو سی اللہ تا ذالکم اللہ وجی سدی ولی ذالکم اللہ د دې صفاتونو والا الله دې چې زما رب دې علی توکلت په الله باندې ما اعتماد کړه و الیه انیب او الله تعالی ګرځما فاطر السماوات والارض سلورم دلیل پیدا کون کې د برکتا جعل لكم من انفسکم ازواجا ګرځولې دې تاسو د پاره تاسو د جنس نا بیبیانی ومن الانعام ازواجا او د سارونم جوړې پیدا کړې یزرعکم فیه یزرعکم پیدا کئی تاسو یو مطلب دارے پی ہی پدی تدبیر سر اللہ تاسو پیدا کئی چھے یزرعکم پی ہی کی دا پی راغل دا پدی تدبیر او پدی ملگردیان پیدا کئی یادا دا پی ہی بی ہی ونویل خواہ نکتہ پکی دادا چی دی پی ہی کی انغماس دی غمس ڈوبی دل دی پکی پا خبر پوشی نو اشارہ دا دیتا چی دا ولادت چی دے نو دا یو کان دے کان او دا غین دا بچی راویستل پوش پیتا دا چی کم دینو پا منزله دا سی دی دا آغی لکا سو تا ہوئی دا کان تا سو کان تا کان نا دی غرون نا چی دا گٹی رو باسی خلق تا بل بل سوئی نه نه د غر نه چې د ګټې راوباسي که نه وایي دا چې کوم دی نه څه شی دی دا فلانی شی هغې ته څه بل شانې نوم وایي ښه بس دغه څیز دی ښه لیس کمثله شیء نشته دی په شان د صفتونو د الله تعالی هېڅ شی وهو السمیع البصیر الله دی اورېدونکی او لیدونکی له مقالید السماوات پنځم دلیل د الله لپاره کونجیانې د اسمانونو دی او د ځمکو دی زمر 60 کې تیر شو او پر آخر رزق چاره چې غواړي او تنګي انه بكل شیء علیم یقینا الله دی پر یو شی باندې پویا. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا دا تفصیلی جواب دی د اول شبهه سره چې توي یو دوی و یو دوی نه ما بلکې نوح علیہ السلام
موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اغي چې کم دینو سده اغم را سره ملګریو شرع لكم من الدين روا کړی دی الله ستاسو لپاره د دین نه مقرر کړی دی الله ستاسو لپاره د دین نه ما وصى به نوح هغه چې حکم کړی پاغي باندې نوح علیہ السلام والذي او اغا اوحینا الیک چې مونږه وحی کوتا دا وما وصینا به ابراهیم و موسی او هغه چې مونږه وصیت کړو پاغي باندې ابراهیم علیہ السلام موسی او عیسی ته ان اقیموا الدین دا چې پابند شهید دین ولا تتفرقوا فيه او خلاف مکوي پدې کې کبر علی المشرکین ډیر ګران لګي په مشرکانو باندې ما هغه مسله تدعوهم الیه چې تاسو را بلې هغه ته چې هغه څه مسله لا اله الا الله الله یجتبی الله ورکی الیه خپل رضا طرف ته مې یشاو چاله چې غوړي و یهدی الیه او هدایت کې په طرف د خپل ځان باندې من هغه چاته یونیبو چې راګرځي الله تا و ما تفرقوا هدا و ما شوباو داغي جوابو هغه دادا چې دی ویل چیرې چې موږ مليان وکتلا مليان چې کم دین استاد دي خلاف دي پلانې سابق سیف هغه خدا مثلا نه کړی او پلانې قوي سیف چې دي هغه هم دا مثلا نه وکړي خوري غټ سړیو تمره غټ پګړې به وکنه چې د شکال باران به نه وته په خبره پوښ وکنه او د شغټي غټي پندې وي غټي غټي مټي وي هغه خدا خبره نه ده کړی او ته داسې وچ کلاس او چنه غوندې را پیدا شوی او ته چې کم دین وسده هغه دا مسلې سکای بیانې سایرا جواب وما تفرقوا مليان چې خلاف دي بغيام بينهم کنا د دې وجنا سمرقندي لیکل دي ویل کل شيء آفت د ار یو شی د پاره آفت او آفت الدين اتباع الهوى لكل شيء آفت د ار یو شی د پاره آفت او آفت الدين او آفت د دین چې دینو هوا خواهشات خواهش پس روانې دل دا د دین د پاره فتته و ما تفرقوا د اختلاف نو کړه الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغه نه چراغ دي ته علم بغیم بینهم د وجد کینه نه پخپل منس کی الله اکبر کبیره د دې وجنا بعض خلک ویره د اختلاف ولید اختلاف ولید صحیح دا کوئی منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمی پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوئی مسلمان نہیں ایک خبر پوچھ بھی مطلب دادے پایدم یو دے قوم نقصانم یو دے پیغمبر دین ایمان یو دے قرآن یو دے اللہ یو دے حرام یو دے یا مسلمان وی ولی نیو کیگی مفتی سے محترم حافظ اللہ و فرمائلہ وی اتفقوا علی اللہ یتفقوا پا دے اتفاق کئی چی اتفاق بانکو صحیح دا اتفاق پا دے چی اتفاق بانکو خواجی خواہ اللہ پیستا خبر دا خواہ او استازانو خبری خیستی کنا باغیان بینهم ولولا کلمتون کچرنو پیسلو وړاندې شوی در بستانا الى اجل مسمى ته نیټه مقرره پوره لقضی بینهم خامخا پیسله شوی په مند دي کې وان الذين ورثوا الكتاب یقینا کسان چې ورته شوی د کتاب بعد پس دینا لپی شک منو خامخا په شک دي نه مری په کامل شکی پلیدا لکفدعو دي توس لس جمله د پاره د تثبوت د مضبوطیا د پاره د لس جمله ذکر کړي په دې آیات کې او دا آیات هم د آیت الکرسی نه وایي کم نه دی ښا حافظ ابن کثیر لیکلی دی ولا نظیر له الا الایت الکرسی د دې بل مثال نشته مگر آیت الکرسی ده ابن کثیر ها ځکه دې کوم لس جملې دي آی کوم لس جملې وي البته پای کې د الله نمونه زیات 17 پکې د الله نمونه پله ذالک پدو دې اتفاق طرف ته را بلل کوا یا دې توحید طرف ته پدو را بلل کوا یو دویم واستقیم کما امرته
مضبوط شه څنګه چې تا ته حکم کیږي. دریم ولا تتبع هواهم تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دوی. نو څلورم وقل آمنت بما انزل الله ما ایمان نه وړی په هغه چې الله رالیږلي دي من کتابین د کتاب نه. و امرتو نو پنځم ما ته حکم شوی دی لأعدل بینکم د دې لپاره چې زه انصاف وکړم ستاسو په منځ کې. الله ربنا و ربکم دا شپږم الله زمونږ رب دی او ستاسو رب دی. لنا اعمالنا وم زمونږ دپاره اعمال زمونږ دي بدله د عملونو زمونږ را او ستاسو لپاره اعمالکم بدله د عملونو ستاسو د لا حجت بیننا نشتره جګړه په منځ من کې او منځ تاسو کې. دا اتم جمله شوه. الله یجمع بیننا نحم الله به جمعواله وکړي په منځ من کې. و الیه المصیر او دا لسم نو تلک عشرة کامله الله ته واپس ده. والذین کسان زجر منکرین تا کسان چې جګړه کې په الله په دین د الله کې مبادی مستوجی بلاهم پس دا غنا چې دوی لره قبولیت شوه ده حجتهم داهزا دلیل د دې کمزور دی او باطل نه د رب په خوا درف کې او په دې باندې غضب دی او د دې لپاره څه غضب دی. الله الذي انزل الكتاب دا غوډه می اعتراض وکړه چیرې چې مستا کتابونه مونږ کتل نو کتابونه ستا خلاف الته ویلو چې د اره مسلې حل د الله رب العالمین په کتاب کې دی. دلته وی وی ځکه چې دا تله ده او په تله باندې کمې او زیاتې معلومیږي. دو کسانو جګړه ده تاسیس د کم راکا بل وی زیات مې در کړی دی وی دا غز او دا میدان نازا او بیت صحیح ده کنه. تا تم چا مسله وکړه یره دا مسله به ټیکو کنه وای ته پوښتنه وکړه قران کې دلیل شته دی او کنه شته دی کوی نشته دی نو خیر خیریت دی پوښ وکړه خېټه نه خلک لګیای کنه خبره کوي کنه دلیل ته وغواړه صاحب. والذین الله الذي الله ذات انزل الكتاب چرا لګره د کتاب په حق باندې والمیزان چې هغه د میزان یو معنا ده چې سره هغه د میزان چې هغه تل ده په دې سره معلوم کا اگر دې نه لګا اسانه کی نو شیشه ده نو وګوره وتا ځان ته وګوره په شیشه کې چې په مخ دي سوسترګي دي خلک وای کنه دارنګ ځان ته وګوره په کداغه نه یو کار بلو کمړه لیبارټری ده کنه نو لیبارټری ته ځان ور مخامخ کا نو کو دغه چې د پاکه کنه بیماریانی لیبارټری والے وای چې به هیڅ بیماری ده پکې نشته نو پته لګي چې پاکه د بیمارونو کنه. قران وی چې نه شرک تره نه بدعت تره نه معصیت شته نو بس ټیکته یې زماروري دی نه کنه. مګر قران پیل کړه نو بیا صحیح انټرنیشنل پیلی بیا خیال دې شو. والمیزان یا سو کې د میزان نه مراد عدل له عدل وما یدریک او سپویا ک تعالی را لعل ساته کې دې چې قیامت نږدې شي یستاجلوا به الذین جلته کې پدې سرا کسان چې مان وروړي پدې باندې او کسان چې مؤمنان دي مشفقون مینا یریږي دا غیره او کسان چې پویږي ویا لمونه پویږي چې دا حق دی. الا خبردار ان الذين یقینا هغه کسان یمارون په ساته چې جګړه کې او شک په قیامت کې لپی ضلال مبین خامخا په گمراهی لري کې دی. الله لطیف به عبادش په کوم دلیل الله دې باریک بین په خپل بندګانو باندې رزق ورکړي چاله چې غواړي الله ر طاقت والا او زور اور من کان یرید تسید من الدنيا څوک چې اراده لري د فصل د ژوند د دنیا د فصل د دنیا یعنی اجر غواړي په خپل عمل سره او په خپل کار سره نو نزيد له په هرسي من به زیاته او کو د پاره په فصل د کې معنی په اجر د کې او څوک چې اراده لري د فصل د اخرت ور به کو د داغینا او نبوي د لپاره په اخرت کې من نصیب صحیح سا عاملم شرکا آیا د دې لپاره شریکان دي شرعو لهم چې جایز کړي دي د دې لپاره من الدین د دیننا ما غلم یا ادم به الله چې الله به حکم نه دی کړي. یا غریب القرآن کې ابن قتيبه وی شرعو بنا ابتداو چې بدعتونه ولا راستلی دي. اعتصام کې وی شاطبی رحمه الله وی هذه الايه اصل كبير في رد البدعات دا آیات لوی اصل له په رد سکه د بدعاتو کې. ولولا کلمات الفصل کچرنوي کلمه د فیصله او د جدای خامخا فیصله شوی په مند دی کې یقینا ظالمان د دې لپاره د عذاب دردناک تر ظالمین تبوین ظالمان مشفقین یریدون کې مما دغنا کسبو چې دې کړی دي او هو واقع بهم هغه واقع کیدون کې په دې باندې
اوا کسان چې مان راوړل نیک عمل کوي پی روضات الجنات په باغچو د جنتونو کې به د دې لپاره غدي چې دی غواړي په خوا درب کې ذالک اول فضل الکبیر دا د فضل وی ذالک الذی دا اغا د یبشر الله چې زیر ورکه الله تعالی خپل بندګانو کسانو ته چې مؤمنان دي او عمل کوي نیک اول پیغمبر لا اسلکم زنه غواړم تاسو نه پدې سمجدوري الا الموده فی القربى یوم ندادا مگر مینا غواړما په القربى په نزدېکت کې الله تا یعنی تاسو الله ته نزدې کوما دا دنه غواړما چې الله ته نږدې شي ابن کثیر قرطبی مدارک ټول دا معنا هغه ذکر کوي یا الا المودته مگر دوستی په قربا پر رشتہ داري کې الګه که زمانه منئ نو خیر دې مې منئ او تکلیف خو مرا کوي ځکه زما د رښتې خیال وساتئ تاسو رشتہ داري ما ها یا دادا که زما د رښتې خیال نه ساتئ نو زما د رشتہ دارو د وجه نه زما خیال وساتئ ګڼې معنی دي بګه ها وما یقترف چا چوکلنه کیلرا نزيد له زیاد بکو در پاره پدې کې حسن اجر او ثواب لرا یقینا الله غفور بخون کې دې شکور قدردان دې ام یقولنا بلکې وایي جوړي په الله باندې دروغ پي شي الله کچري خوغشي د الله تعالی یختم علی قلبک نو مہر بولګ استا پس ل باندې نو قران بدن ير کی ويمحو الله الباطل او لري الله تعالی باطل ثابتې هم به کلماتي په خپل فیصلو یقینا الله په دې پراسونو د زړونو باندې او هو الذي الله غزا دې يقبل توبه چې قبلې توبه لران عبادت د خپل بندګانو نه ويا په سيئات او معافي کې د بدونه او پوي په چې تاسو کوي استجيب الذين او قبولیت کې کسان چې مؤمنان دي عمل کوي نیک او زیاتې دي لرا د خپل فضل او کافران چې دې لپاره عذاب سخت ولو بسط الله الرزق کچره پر اخول الله تعالی رزق لعبادی خپل بندگانو لا نو لا بغاو فی الارض خام خابدی سرکشی کړي واپس مکه کې لیکن را لګي په اندازا چواړي یقینا الله په خپل بندگانو خبردار او لیدونکي دی او هو الذی وم دلیل الله غزا دې چې را لګي باران من بعد ما قرتو پس تاغه نه چې دینه امید شي وایم شروع رحمته او خوري خپل رحمت الله دې امدادي همیش تایل شو بن آیتی باز د نه خدای الله نه پیدائش د اسمانونو د سمکو دی و ما بس فیهما او هغه چې خوار کړي دی په دې دوانو کې من دا بتین د زنده سرونه او الله تعالی علی جمعهم د دې پر جمع کولو باندې هدايه شاو کړ چې غواړي قدیر قدرت والا دی او ما اصابکم من مصیبت هغه چې رسیږي تاسو ته رسې مصیبت نه په ما کا سبت ایدکم د دې وجنا چې کای لاسونه تاسو ویا په ما په کین کثیر د ډیر ګناہوں نه یا ډیر خلکو ته الله ګناه معاف کوي وما انتم بموجزین او نه تاسو خلاصیدون کې بسمه کې او مالکم من دون الله او نو به تاسو لپاره سوا د الله نه ولین سوق دوس ولا نصير او مددگار نه هم دلیل و من هذه الجواری باز د نه خدای الله تعالی نه کیشته دي په بار په دریاب کې کل عالمي په شان د غرونو کشی المرتفع د اوچت سیز مطلب غرش ای اشاک الله غړ یسکن الریا بن بکی بعد لرا سیلی ببند کی نو پیسل الله او بگرزی دا کشتی روا که دا ولاړی علا زهره پشاد دریاب ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیاتین خامخانه خدیل کل صبر شکور د ار یو صبر کوونکی او شکر وستونکي د پاره او یو بقهن یا به هلاکی کې د لرا بما کسبو د دیو جن چې دی کوي افغان کثیر او معافی کې الله تعالی د ډیرو ګناہوں و یعلم الذین او د دې لپاره چې الله تعالی جدا کیا کسان یجادلون فی آیاتنا چې دې جګړه کې زمون پاتونو کې مالهم چې نشتره د دې لپاره مې مهي سس زید اخلاصي تزهید من دنیا پما اوتیتم من شین هغه چې در کول شتا ستر څه شینا پمتاع الحیات دنیا پیدا د ژوند دنیا دا و ما عند الله او هغه چې د الله تعالی سره دی غور دی واپ او همیشه دی د پاره دا کسانو چې مؤمنان دی پر رب باندې توکل کوي دا ل صفاتونه د مؤمنانو واور یو عملو دویم وعلى ربهم يتوکلون دریم واورا والذین کسان یجتنبون کبائر الاسم چې ځان ساتي د غټو ګناہوں نه ول فواحش او د بے حیاینا و اذا ما غضبوا سلورم صفتا او کله چې دی غصه شنو هم یغفرون دی بخنه کینو من بدل نه اخلي پینزم والذین کسان استجابوا لربهم چې دی قبولیت کې د پاره د احکاماتو درب او شپږم واقاموا الصلاه پابندي کوي د منځ او ومداد و امرهم شورا بینهم کار د دی په مشورې په خپل منځ کې او اتم و مما رزقناهم ينفقون
او بعضې د هغه مال نه چې موږ دی له ورکړی دی لګوي د الله په دین باندې. بقره 133 کې د مشورې خبر شو وشاورهم فی الامر. دا څه شی دی که دغه کې دا لکه آل عمران کې دا وشاورهم فی الامر صحیح ده که نه. او حدیث کې راځي ما خاب من استشاره، هغه څوک نا امیده شوی نه دی من استشاره چا چې مشوره کړې په یو کار کې په خبره پوه شوې. نو امرهم شورا ما خاب من استشاره، امر د دوی په مشورې په خپل منځ کې. ومما رزقناهم، او بعضې دغه ماله چې موږ ورکړي دي دي ته ينفقون دي لګیا. والذین، دا نه هم صفت هغه کسان چې ورسېږي دي ته سرکشي او دارنګي ظلم، نو هم ینتصرون دي صرف بدله اخلي زیاتې نه کوي، صرف خپله بدله وایي. وجزاء سیئات، بدله د بدی چې دا سیئات سزا د بدی د مثلا پشان داغي باندې مثلا پشان داغي پامن عفا بیان د عزیمت او مخکې رخصت شکن. دا لسم صفت شو چې پامن عفا چا چې ما به وکړو عمل برابر ک اجر د په الله د یقینا الله تعالی لا يحب الظالمین، مين نه کوي د ظالمانو سواله من انتصر، او چا چې بدله واغشتله بعد ظلمي پس د ظلم نه، دا کسان نشته په دی باندې من سبیل سلاره د ګناه. انما السبیل، یقینا لاره د ګناه پاک کسانو دا چې ظلم کوي په خلکو باندې، ويبغون فی الارض، او سرکشي کوي پس مکه کې پناه کا. اولئک دا کسان لهم عذاب الیم، د دې لپاره د عذاب دردناک. ولا من صبر بشارت، چا چې صبر کوغه پر او بخنه وکړه. ان ذلک لمن عزم الامور، یقینا دا د اوچتو کارونو نه دی. و من یضلل الله، چاله چې الله گمراه کی په ماله هم ولیین، نشته د لپاره څوک مددگار من بعدی پس د گمراه کولو د الله نه. وتر الظالمین، تبوین ظالمان کله چې ویني عذاب یقولون وای بدی د وجد حسرتنا هل الی مردین، آیا شته د واپسې ته من سبیل سلارا، دنیا سلارا شته چې لګوتختو ورمنډه کو دنیا ته. نو جواب ادارې چې مالکم من سبیل. وتراهم، او تبوین دی را یردون علیها چې پیش کوله بشي په دی ور باندې خاشعين من الذل، یریدون کی بی د وجد سنا، یو خاشعين منا یریږي با من الذل د وجد ذلتنا من اجلیه شو، یا خاشعين چپ چپ پي د وجد ذلت، یا خاشعين منا سر ټیټي بی ناکسی ټیټ به سره هغه نیولې من ذل د وجد ذلت نه. یا زورونه ګوري با من طرفین خفین، په پټ نظر باندې، مطلب په ټیټو سترګو به داسې ګوري کنه. وقال الذين امنوا، وای با کسان چې مؤمنان دي یقینا تاوانیان کسان چې په تاوان کې ورزول خپل ځانونه، واهلیهم او خپل اهل یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې الا خبردار. ان الظالمین، یقینا ظالمان چې دي په عذاب مقیم، په عذاب همیشه کې وي. نو سوال پیدا شو چې ولی په دنیا کې چې دي چاته را مدد شوه ناغه په کار رانل. جواب وما كان لهم من اولیاء، نبی د دې لپاره څوک مددګاران ینصرونهم چې د دې امدادو کې من دون الله سوا د الله نه. وما يضلل الله، چاله چې الله گمراه کی نو فما له من سبیل، نشتره د لپاره سلاره د خلاصي. استجیبوا لربکم، یاد هدایت، استجیبوا قبولیتو کې د خپل رب د پاره من قبل ایات یوم، مخکې د دینه چې را بشي یو ورځ لا مرد له چې نه به واپس د هغې د پاره من الله د الله نه. ما لکم من ملجئین، نه به ستاسو لپاره ځای د پناه یوم اذن په دغه ورځ باندې. وما لکم من نکیر، او نه به ستاسو لپاره څه انکار. فإن اعرضوا تخویب، کچری دې اعراض کی په ما ارسلناکا، نو نه دی لګلې موږ تعالی پیغمبر علیهم په دې باندې حفیظ وان ساتون کې، ته خو ساتون کې نه، بس تا خو تبلیغ کار دی. ولې ان علیک الا البلاغ، نشتره پتا باندې مگر تبلیغ دی. وقد بلغت، او تا خو تبلیغ کړی دی. وإنا یقینا منگا اذا اذقنا الانسان، کله چې وسکو انسان د مینا د خپل طرف نه رحمتن مهرباني پرها به هانو خوشاله شي پدی، او کورسیږي د سیئاتون تکلیف بما قدمت ایدیهم، د دې وجنا چې وړاندې لګري د لاسونو د دی. فإن الانسان یقینا انسان چې کفور ناشکر دی، لسم دلیل او نه په د شرک په تصرف چې واقدار الله دی. ولله ملک السماوات والارض، خاص الله د پاره اختیارات د بر دی او کته دی. نو دا لاسکه چې یا خلق ما یشا، پیدا کوي
الله هغه چې وګواړي چې سیخ وخی هغه پیدا کړي. نو څنګه لکه یهب لمن یشاء اناثا ورکوي چاله چې وګواړي جینه کوي. لکه لوط علیه السلام ټولې سوي لوریانې. ویهب لمن یشاء الذکور او ورکوي چاله چې وګواړي نارینه. لکه ابراهیم علیه السلام له ټولې نارینه اولاد ورکړو. او یزوجهم یا جوړه جوړه ورکی دیتا ذکران و اناسا نارینه او زنانا. لکه محمد رسول الله. ويجعل من یشاء عقیما او ګرځي چاله چې غواړي شنډ. لکه عیسی او یحیی چې د هغې بچي نو. الله الله د دې وجه نه ګوره معرب قرطبی مظهری او شیخ سے پاسن الکلام کی دا ټول دا خبره ذکر کړي چې لاولې اناسن ذکر اناسن اشاره ده دې خبره ته و چې کومه زنانه چې دا غي لاول لور پیدا شي دا څه ده بختوره. صحیح ده کنه دا څه ده بختوره. خجی اول اناسن مخکی که په دې بل ځل کې به ذکرانن سکه مخکی چې سینا چې خزه بریتان تو کی کنه چې مونږ هوسیو قران د ټولو نمخ کی ذکر کړیو نو مونږ له فرنٹ سیټ پکار دین مخ کی وکینو وینا کنه او یو زوجهم ذکرانن الته به سړی سکړه مخ کی. درېمه نقطه پکې دا ده چې اناسن نکره ده او الذکور صدا معرفت. صحیح ده کنه ایش او نکره څه ته وای ما وجال شین غیر معین چې پیژاندل نشي کنه پوه شو کنه نو خزه هم پیژاندل نشي نو پته ولګی چې پټه وي به پټه شو ښا. صحیح ده کنه او الذکور معرفت ده معرفت ما وجال شی معین کنه ارده کې پیژاندل شي نو دی به چې کم دی نو سیو ها صحیح ده کنه دی به مخ کی سیبا خبر ورسېدي. اوس دې ځکه به پټوالی د اشاره شو چې دا سیبا به پټي او ان علیم یقینا الله پوهه دی پارس او قدیر قدرت والا دی. کله د څه پیدا کی چې نه نری او نه خزي هغه ته خنسا وای زمون په شریعت کې خنسا مشکل وته وای. صحیح ده کنه بلکې فقها او اخر کې یو باب خیره او پای کې دا خبره کوي کنه دا د میراث خبره کوي چې د خنسا میراث بده د رچا ملويږي ناغه کو علامات د رجل پکې چې د رجل بوته ملويږي علامات د مرئی پکې چې د مرئی بوته ملويږي او کو پکې یو علامه نه رجل او نه مرئی هغه ته به مشکل وای خنسا مشکل دا رنګه د غسل مسلې دي پوه شو کنه دا پوره لانجه ده. نو قد ان علیم قدیرون کې اشاره شو صدا هغه خنسا ده پښتو کې ورته نرخزی ای ښا. وما کان لبشرین اقسام د وحی ندی مناسب د انسان د پاره یو کلمه الله چې الله د سره خبرو کې به ذات الا وحیان مگر الله په وحی سره کوي. مطلب الله په الهام سره خبرې کوي یا وحیان معنا نومن الله وت په خوب کې وخی. صحیح ده بذات الله رچا سره خبرې نه کوي کنه او می ورای حجاب یا خو د پردینا لکه کوی تور کې د حضرت موسی سره خبرې کولې کنه او یرسل رسولان یا راولېږي الله استاد په یوهیا نو وحی وکي بیزنې په حکم د الله هغه چوغاړي یقینا الله علی چته حکیم حکمت والا دی وکذالک دارنګ وحی نه لیکا منګ وحی کړی رتا ته روحان د روح څه دی من امرنا من به امرنا په خپل حکم روح نه مراد څه دی قرآن دی. قرآن روح دی قلبیت الخرب دی کنه چې کوم زړه کې قرآن نه یو د سیده لکه کاندر دی پوښوي نو دغه سی روح شو ځکه په روح سره د انسان بدن څه کیږي جمع دی کیږي او د انسان روح چې جمع دی کیږي هغه په قرآن سره. صحیح ده لکه ګوره دغه سي د انسان بیماری چې دا بدن بیمار شي نو دا غیر لپاره خلک چاله زی ډاکټر صاحب زی
پوه شو ډاکټر لذي پوه شو نو هغه ول علاج کې نو هغه ول دوايي ورکی نو دا پیناډول دا او دا چې کوم دی نو پلان دی او دا پلان دی او دا پلان دی پوه شو کنه هغه ول ورکی اوس دلته کې روحاني بیمار بچرته زی هغه به قران لذي او اب د قران والا لذي نو داغه علاج به د قران نه کیږي او قران والا به کوي ځکه قران ته الله شفا بار بار ویلي ده صحیح ده کنه نو الشفا اسپیټال ته زی خو الشفا اسپیټال په کېشته کنه الشفا اسپیټال ته خو زی منډوي د څه د پاره د بدن د بیماری د پاره او د روح د بیماری د پاره د چرته د شفا لرانه لې قرآن ختم شو کینه هاي ٹھیک ده من بیا هم دی توایو چې خیر دی شاربل من وکړل دی بډایګانو به شومبړې کولې شومبړې پیژنې کنه صحیح ده کنه اوبه پخولې دا ته پخولو کله کله چاته یم وړو تا الګ چر شومبړې پخکړې دي نه وشته شومبړې ولې څه پخایو پوښې نو شومبړې چې کم دینو هغه به چې کم دینو کولې نو دی بډایګانو اکثر کولې اوس خو دا بل لنجمار راوته دي کنه او په هغه زمانه کې د الله څخه منداړو به ته هغه سيزو نو به شاربلې نو شاربلې کنه ډیر وخت به غریبانو شاربلې په وړ کې به ته یخي وبا چولې او په جیمه کې به ته ګرمي وبا چولې پورا لانجه با اوس خو چې کم دینو لکه د غبل لانجه مار راوته دي جدا خپل کارونه کوي هغه سیس پکې ورکی دي هغه غریب د بجلی هغه کنه دزي دا کنه هاي تاسو کله خرڅ شته پوښ وکنه ستا خو دا ټول خلک خپل چې څوک یادې وای دا زما خپل چې څوک یادې نو زما خپل اچې د کمی خزینو یادې جو د ته یاد دی پوښ په پته نه لګی چې د کمی زمانه لري د بابا آدم علی السلام د وخت نه پیدا دی پاتې شوی دی څه شی دی زه خو دته حیران چې د پیرې دی کې انسان دی جو تستنه کوي به شي استنه کوي دا پیزان ستنه کوي دا کله کله ته پن کې دی اره سپلو پن کې باندې سر به غټ انور بسو اسی کنه تیله یا تیله وته وای پوښي دا غلان جمار دی خیر څوک په خپانه شي قرار ته کې دې څوک مشرانی ناسي درس کې کنه نو دیو زمون کښتا دلته مونږ تم پته ده قائد محترم چرته برتلو د یو خان کړه کنه ناغه یو قیمتي چانک راځتل قیمتي چانک ولا چیرې وړه ما خان متزان خودو کنه چې زه سیم کنه پښې ناغه چې چانک ولا راځتل نو به چې مسکلی دا نو شیخ صاحب خو لکه خزان لزان ته سوې مالدار سره ناغه وی هدا سکاري وکړي اخانه ته چیرې چې کنه د دې باره کې عمره ته سو نه ویل چې دا څنګه هغه ویلاو کنه دا خو ما کړمشته دا خو ما کړمشته خیال دې نه غریب ځان پسې څه هغه چې دا خو یو عام مولای او مليان سي خو لکه هغه غریبانان سره مليان سي کنه پوښ وکنه او دا غي سي نو د دې وجه نه هغه چې دا دغه یو عام مولای او بس دا قصه به روحن اوس زما مې ربانه د سکارو کا او ګوره یو د بدن بیماری ده او یو د روح بیماری ده د بدن بیماری دومره خطرناک نه ده څومره چې د روح بیماری خطرناک ده اوس د بدن د پاره چې لګم د په سر درد راشي نو ډاکټر لمنډي خو د روح د پاره د علاج ونکا زما مهربانه او هغه د ډاکټر په سٹور کې په پیناډول سره نه کیږي ګوره هغه په څه باندې کیږي د الله په کلام روح من امرنا روح خپل حکم ما كنت تدري نوې ته چې ته پویدلې مل کتاب یعنی نه پویدلې ته چې څه کتاب ولل ایمان او نه په تفصيلاتو د ایمان نه خبر لا نه وی کنه د تفصیل نه خبر نه وی چې ایمان څه دی پوښې نو آلته کې وی نه کنه وی صحابه وی چې نه مونږ لاول ایمان زده کنو رستم قرآن زده ایلکه د الله باندې نه ایمان د قرآن نزده کیږي اچھا د قرآن نه بغیر ایمان هغه بیمانی ده چا وی چې ایمان دی خبره پوښي دای مطلب دا دی چې صحابه وی من د قرآن کریم نه ایمان څخه زده کړ ولکن جعلنا نورا لیکن ګرځولې موږ دلاره رڼا نادي به من نشا
رسو په دې سره چاره چې غواړو د خپل بندګانو نه و انک لتهدی الی صراط مستقیم یقینا ته خوونه کې نه غلار د صراط الله الذی لا اله الا الله غزاتا چې دا غره پاره غدي چې برکت دی الا خبردار الی الله تسیر الامور الله ته واپس د ټول کارونو دا امتیازات یو په تصدیق د وحی د نبی رسول الله سلام سو کارته ذکر کړ دویم رد په اتخاذ الولد باندې سوا د الله نه دا چې کوم دینو مرات سو زله دی صورت کې تذکرہ وکړه هدارنګي صورت کې لس جملې وې د پاره د سو د بهادرۍ نبی صلی الله علیه وسلم ته او هغه تابعدار وتا او د شبهات والاو د پاره زواجرو په دې سره صورت سو هغه ممتاز